سلیمان علیہ السلام د سمندر په غاړه ناست دی چې وایي کته یو میږی را روان دی او په خوله کې شنه پاڼې نیولې ده د سمندر غاړې ته راورسېد په دې کې یو چنډخ چې اردو کې ورته منډک وایي دا راغی دغه میږي ته ودرېده میږی وله په ملا باندې سور شه او دغه چنډخ وله یو غوپه ورکړه دغه میږی بیا راووته سلیمان علیه السلام ورته فرمایي د میږي ته معجزه وه د الله پاک ورته فرمایي ای میږیه دا څه معامله ده راغلی په منډک کېناستې غوپه دې وله واپس راووتې چې تلې پاڼې در سره وه چې راوتې پاڼې نشته دغه میږی ورته الله ګویا که عرض کوي چې د الله پیغمبره زه په ورځ کې 2 کرتې راځم وی زه راشم یو پاڼې راوالم به دې ځای ته راشم دا چنډخ دا منډک دا راته ولاړ او په دې لاندې ځای کې یو غټ ګټ دی په دغه ګټ کې یو چینجی دی او هغه چینجي له زه په ورځ کې 2 کرتې پاڼې کوزوم هغه ګټ ته چې څنګه ور ورسم هغه ګټ الله قلو کې دا پاڼې ورکړم واپس ګټ پرې رابند چې وراوځم یو ځل سلیمان علیه السلام همدغسې یو بل میږی راونیو هغه ته فرمایي ستا څومره خوراک دی وایي په کال کې زما 1 دانه سلیمان علیه السلام راونیو په شیشه کې بند که او یو دانه یې ور واچوله چې کال پوره شه چې سلیمان علیه السلام راغی چې وایي که ته میږي نیمه دانه خوړلې او نیمه یې پرېښې ده زه ستا په حواله شو نو ما ویل چې هسې نه چې د الله پیغمبر نه زه هیر شم نو ما دا نیمه دانه د آینده کال دپاره سټرا کړه او چې زه بهر ګرځم زما په الله توکل وي ما ګمان وي او زما یقین وي چې ماله به الله رزق راکوي نو دا نیمه دانه مې زه وخوړم ما چې هسې نه دنه هیر شم نو چې انسان ځان د انسان په حواله کړه نو دا یاد وساته چې تا ګوتې ونه څټلې نو ما ترې تا دروغ ویلي